راتلو هرکلی ویم ډېر د خوشحالۍ خبره ده جي او ډېر د عزت خبره هم ده نن سبا په دې پښتو معاشره کې که موږ خلکو په اول سر کې د یو بل نه برداشت وکړو د خبرو نه که موږ کې کمی دی نو د برداشت کمی دی او د تحمل کمی دی ډېر داسې څیزونه چې هغه په دې معاشره کې د جګړې باعث جوړیږي هغه د جذباتو خبرې وي په جذباتو کې موږ راشو او مطلب دا دی هغه میدان ګرم کو بیا وروستو په هغې باندې موږ پیمانه یو بادشاه صاحب له دې الله ډېر اجر ورکړي او هغې سره چې کوم مشران په دې کې هلې ځلې کړي دي یقینا اوس مې سوچ کو چې خدایه زه به دې مشرانو ته څه ویم نو دا مشران مفتی صاحب به هم دا خبره ومني نور مشران دا خبره کوي چې اصلي شی نیت دی چې وی نیت پاک منزل آسان پخوا به دا کلي کې وطن کې تاسو کتل کاکي جان کاکا دا زاړه ګاډي به ابه پنډۍ او لاور او پېښور ته تلل او دا ښه خشته مشران ناست دي دا ټولو پکې تلل پېښور لاور او پنډۍ ته او بیا به راتلل ولې نیت هغه وخت کې د خلکو پاک و روغې جارې ډېرې کېږي شکر الحمدلله چې دوی کوم هلې ځلې کړي دي پرېږدم یې نه داسې دوی چې کومې هلې ځلې کړي دي نو د دې نه څه سیاسي عزایم دي د دې نه څه نور څه عزایم دي خو دې چې کوم عمل کړی دی نو انشاءالله دا به د الله ته دې نږدې کوي انشاءالله عزتمندو مشرانو زمونږ نور مشران به هم خبرې کوي هر وخت موږ تاسو سره په غم حادې کې ملاویږو ستاسو د خدای ډېر عزت وکړي په دې ټوله چارسده کې ګوري دا یو MC4 دی چې په دې کې ټول دکاندار او ټول غریبانان خلک اوسېږي د دې خلکو نه سیاسي عزایم شته د دې خلکو نه مطلب داري چا سره بغض طرفګني شته او نه دي چا لخپې وي خو راځي پکې دا تکلیفونه دا غمونه دا د شیطان سره تړلي څیزونه دي راځي پکې نو د دواړو فریقو ته دړه د کومې نه مطلب دی ډېر خوشحاله یم چې ډېر ښه په وخت باندې خبره وشوه او ټول ملګري مشران چې کوم دي په دې متفق دي چې یاره وخت په ښه طریقې سره تېرول غواړي نو موږ هم دا خوښه ده چې وخت په ښه طریقې سره تېرول غواړي الله دې چې کم مشران راغلي دي هغې له دې خدای اجر ورکړي او دا دلته چې څونه په دې ایفرټس کې کړي دي شریک کړي دي په دې عمل کې الله دې هغې له اجر ورکړي او بل یو خبره جي دا کوم ځای چې انتخاب یې کړی دی نو دا زموږ درانه مشران دي شکر الحمدلله زه د دوی متعلق هر دی کې دا خبره کوم چې دا هغه خلک دي چې دوی د خپلې دشمنۍ د لاسه ټوپک اخیستی دی دوی شکر الحمدلله نه چرسي نه پوډري نه بدماش نه لنډر کوچر تاسو به چته مو نه وینئ لاړ شئ د دوی په ځای کې دلته هر ځای کې تاسو وګورئ نو دوی د دغې عمل نه ځان لرې ساتلی دی نو دا هم یو ډېره ښه فیصله ده او یقینا انشاءالله خدای دې دا د را روان وخت دپاره زمونږ د ټولو دپاره یو قلا وګرځوي الله مې عزت وکړه ډېره مننه جي